زما عزتمندو د جمعې مبارکه ورځ ده او مستا لږ وخت پاتې دی. مسلمانانو ورونو ته پکار دی چې دنیاوي کارونه هغه ترک کړي او مسجد طرف ته تشریف راوړي. رمضان المبارک قریب را روان دی او تقریبا 2 جمعې وقت هغې کې بقایه دی او د رمضان المبارک د راتلو نه مخکې د علماو صلحاو دا عادت شریفه هغه راغلی دی چې د رمضان تیاری وکړي. مخکینی چې څومره خلک وو هغوی به د رمضان نه 2 نیمې 3 میاشتې مخکې رمضان دپاره تیاری هغه شروع کړو او بیا به د رمضان نه بعد هم د هغوی په زندګۍ باندې څو میاشتې د رمضان اثرات هغه پراته وو. نو دې وجهې نه د رمضان نه مخکې د رمضان د تیاری متعلقه څه خبرې عرض کېږي چې رمضان نه مخکې به موږ څه کوو او څنګه تیاری به کوو. د رمضان نه مخکې د تیاری یو خبره خدا ده چې موږ اوسه دی نه باقاعده خپل دنیاوي چې څومره مشغولتیاګانې دي هغه پوره کول شروع کړو چې د بقایا 14-15 ورځو کې موږ رمضان ته مکمل فارغ شو. که د یو کس وس کېږي چې هغه د رمضان څومره سودا وي چې هغه د مخکې نه برابر کړي او که دا وسې کېږي چې د رمضان نه پس اختر را روان دی چې د هغې مصروفیاتو نه هم ځان فارغه کړي چې بیا دا نه وي چې یاره رمضان کې د اختر تیاری کومه. د رمضان تیاری خو مخکې نه وشو خو د اختر تیاری په رمضان کې شروع شي نو بیا به زموږ نه زموږ رمضان هغه مصروف تیریږي په دنیا کې مشغول به وي د الله د عبادت نه به بیا موږ چې کوم دی نو هغه دنیا طرف ته مایله یو او عبادت به رانه پاتې وي. نو چې اوسه دی نه موږ د یو انسان وس کېږي او الله طاقت ورکړی وي مالي چې د رمضان څومره ضروریات دي چې د مخکې نه یې بس پوره کړي او دا کلک عزم او قصد وکړي چې رمضان کې به همدن عبادت طرف ته مشغول یم بازارونو ته به نه ځمه لارو کوڅو کې به نه ګرځمه فضول خبرې هغه به نه کومه د دنیا سوچ هغه به ختموم او بس د آخرت سره به زما تعلق او رابطه وي. دغه شانتې که د یو کس ښه به د وي چې هغه د رمضان نه مخکې پوره کړي. که د چا بیمارانو تپوسونه وي چې رمضان نه مخکې وکړي. که چېرته غم شوی وي دی نه وي ورغلی اوسه دی نه دی ورشي دا نه چې یاره بیا به رمضان کې ورځمه. که چېرته خوشحالي شوي وي مبارکي پاتې وي چې دی وایي یاره اوسه دی نه هغه زه وکړمه دا نه چې بیا به رمضان کې زه مبارکیانې کوم او دواګانې به کوم او ښې بدې به کومه بیا به د ټول رمضان په دې باندې مشغول شي. بیا به دی کله یو ځای دعا ته روان یو کله بل ځای دعا ته روان یو کله به یو مبارکۍ ته روان یي کله بلې مبارکۍ ته کله یو بیمار پرسۍ ته او کله بلې بیمار پرسۍ ته. نو دا به د شیطان یو چالي دی به د عبادت نه وباسي او شیطان به دا کوشش کوي چې دی هلته دعا ته لاړ شي چې هلته غیبت وکړي مبارکۍ ته لاړ شي چې غیبت وکړي بیمار پرسۍ ته لاړ شي چې غیبت وکړي او نیکۍ د نه هغه څه کمې کوه.
اوس دینه با مونږه حتی الوسع یو خو هغه سیزونه چې دینه بعد راشي اخو به داسې وي چې هغې نه به خلاصېدل ناممکن وي چې مثال دینه بعد اوس رمضان کې دننه الله دې نه کړي چېرته مرګ وشو یا مریض رالو نو هغه خو به بیا مونږ مجبوره یو خو که نه داسې وي چې یاره مونږ رمضان ته پرېښي وي چې زه رمضان کې خو هسې د کار نه زه وخته راځمه نو پکې به بیمار پرسیانې کومه دعاګانې به کومه مبارکۍ به پکې کومه نه چې دا اوس دی نه مونږ ځان مکمل طور سره فارغ کړو چې یاره بس څومره وخت زما د ډیوټۍ دی خو زه مجبوره یم یا څومره وخت زما د مزدورۍ دی خو زه مجبوره یم او څومره وخت زما د دیاړۍ دی یاره غریبي مې ده یا څومره وخت زما د دکان دی بس هغه ټیک ده خو د هغې نه علاوه اوقات هغه به زما او د مسجد زما او د قرآن به وي زما او د ذکر الله به وي زما او نوافل به وي بس زما زیاته مشغله به قرآن مسجد نوافل ذکر الله یادول الله ته ژړل رمضان المبارک کې اکثر به دا وي چې د مخکې نه ورته مونږ ترتیب هغه برابر کړو په هغه وخت باندې بیا دا کار نه کېږي یو کس ژوند چې مرتب نه وي هغه هېڅ هم نشي کولی یو کس د ژوند چې ټایم ټیبل نه وي هغه هېڅکله لوی انسان نشي جوړېدی یو کس په ژوند کې چې نظام الاوقات نه وي د الله محبوب هغه نشي جوړېدی دا څومره لوی لوی خلک چې موږ او تاسو وینو او لوی لوی کارنامې یې کړی دي د خپلو اوقاتو ته باقاعده نظام ورکړی دی ټایم ټیبل یې جوړ کړی دی د هغې سره هغې چلیږي بوج هم پرې نه جوړېږي وخت کې برکت هم راځي او وخت کې اضافه هم بیا راځي نو دا به د مخکې نه کوو نو مونږ به آسان طریقې سره رمضان المبارک تیر کړو بل ما مخکې څو ځله دا عکس کړی دی چې مونږ د رمضان نه مخکې خپلې خرچې لږې را کنټرول کړو را کمې کړو او رمضان ته لږې پیسې ځان سره وساتو د دې به موږ ته دا فایده وي چې رمضان کې که بیا موږ کار کم کوو یا کله کار نه وي یا د پیسو کمی راشي نو موږ سره به څه نه څه ذخیره هغه موجوده وي نو په دې کې به موږ ته مشکلات مخې ته نه راځي ځکه چې کله یو انسان عبادت کوي او په ذهن باندې شیطان دا سوچ راولي چې یاره پیسې کمې دي او پلانکې شی کم دی اوړه کم دي غوړي کم دي دا کم دي دا کم دي نو خامخا انسان دی یا هغه سوچ ته لاړ شي نو عبادت کې کمی راځي که اوس دی نه موږ دا سوچ برابر وساتلو او ځان سره مو څه ناسو وساتل نو په هغې سره به باقاعده زمونږ رمضان ډېر بهترین تیر شي د معاش فکر نه به مونږ بېغمه یو او د معاد د آخرت فکر ته هغه به مونږ همتن متوجه یو نو یو دا کار مو بل دا چې دا رمضان نه مخکې مونږ ټول حقوق ادا کړو مونږ سوچ وکړو چې یاره مثال زما په ذمه خو د تیر کال څه زکات نه دی پاتې شوی چې هغه زه ورکړمه چې رمضان کې زه صفا یم رمضان ته داخل شمه او دغه شانتې ما باندې څه قضا منځونه خو نه دي پاتې شوي هغه شروع کړمه رمضان پورې پوره کړمه یا شروع به واچومه ځکه رمضان کې ور داخل شومه نو خیر دی شروع خو مې وکړه یا مثال په طور باندې ما چا سره سپکه خبره کړې ده څوک رانه خفه دي د چا را باندې قرض دی وس مې کېږي نی ورکومه نو دا ټولې خبرې حقوق الله او حقوق العباد په هر انسان باندې خپل خپلي د هغې تفصیل انسان ته په خپله باندې معلومي چې ما څومره منځونه قضا کړي دي رانه پاتې دي یاره اوس پرې شروع کړمه چې رمضان ته داخلېږم کیدای شي ختم شوي وي یعنې رمضان کې به هم ادا کومه نو زه رمضان ته به څه نه څه درجه کې صفا داخل شمه دغه شان زکات را باندې پاتې شوی دی اب هم چې کوم دی نو هغه ادا کول شروع کړمه یو مسلمان سره ما څه سپکه خبره کړې ده بده خبره مې کړې ده هغه رانه خفه دی یاره وربشم خیر دی رمضان را روان دی او رمضان کې زړه به د هغې ښه نه وي معافي به ترې وغواړمه
روغه به وکړم میسج به ورته وکړم فون به ورته وکړم یو طریقې سره به چې کوم دی نو هغه نه معافي وغواړم خیر دی اگر چې که غلطي د هغه وه خو زه به ورته یو میسج پرېږدم یو وایس به ورته پرېږدم نو غاړه به د انسان خلاصېږي غاړه به د انسان خلاصېږي رمضان المبارک ته به صفا ور ورسي او څومره چې انسان رمضان المبارک ته صفا داخل شي دومره به الله تبارک وتعالی ډایرکټ په ده باندې مغفرتونه او رحمتونه نازلوي دا رمضان اوله عشره رحمت دی دویم مغفرت دی او دریم عتق من النار دی علما وایي کوم کس چې رمضان ته په رحمت سره را داخل شو نو ده ته به مغفرت متوجه کېږي ځکه چې رحمت خو د ځان سره راوړو دی خو د اول نه صفا رالو د رحمت والا زندگی اطمینان والا پاکه زندگی دننه رمضان ته داخله کړه نو اوس به ده ته اسانه شي بل دا کار اوس ځای نه معین کو ځان سره مقرر کو ځان سره یاره رمضان المبارک کې به زه تلاوت څومره کوم ځان سره مقرر کو بیا هغې ته انسان تیاری کوي بیا هغې ته انسان ذهناً تیار وي اوس چې رمضان راشي یو کس یو هغه موږ اکثر وینو په اول ورځ د رمضان باندې په اول هفته د رمضان کې چې کوم دی نو ټول خلک دومره زیات تلاوت کوي چې قرآن ختموي روزانه 10 سپارې وایي 20 سپارې وایي 15 سپارې وایي قرآن مجید ډېر خلک ختموي خو دی یو هفته زوري بس یو هفته دا کار وکړي بس بیا چې کوم دی نو بېغمه شي او بیا چې کوم دی نو د آخر عشرې په آخر 2 ورځو کې چېرته یو ختم یا یو څو سپارې هغه وایي نه دا طریقه صحیح نه یا اول د رمضان کې خلک په جذبه کې وي او ختمونو ته مدرېږي او تراویحو ته مدرېږي او مونځونو ته راځي او ذکرونه هم کوي او هر څه کوي خو چې یو هفته تېره شي یا اوله عشره وځي بس بیا دویمه عشره هغه موږ وینو اول چې کوم دی نو جومات کې زیدې وي موږ ته داسې محسوسېږي چې جومات وړوکی دی بیا دویمه عشره کې چې کوم دی نو 2 صفه شي او درېیمه عشره کې بیا 1 صف داسې کار نه دی اول نه انسان خپل ژوند مرتب کړي یاره بس رمضان المبارک رالو زه به یو مونځ سره مثلا یو سپاره تلاوت کوم 15 سپارې به کېږي یو مونځ سره به نیمه سپاره تلاوت کوم 2 نیمې سپارې به کېږي بس دا به ټوله میاشت بیا زما ترتیب رواني ټوله میاشت زما دا ترتیب وچلېدو خیر دی تلاوت به کم وشي روزانه به وشي روزانه به ما ته رحمت او د الله تعالی هغه برکات د الله تعالی طرف نه انعامات ثوابونه هغه ما ته روزانه متوجه یاره هر مونځ سره به مثال په طور باندې 4 رکعاته یا 2 رکعاته نفل کومه دا ځان ته یو ترتیب انسان جوړ کړي چې زیات وس کېږي زیات هسې مثال هر مونځ سره به 2 رکعاته 4 رکعاته 6 رکعاته نفل کوم دا به ټوله میاشت کوم بیا به دا ترتیب باندې روان وي هر مونځ سره به یو سل پېرې استغفار یو سل پېرې درود شریف وایم دا به ټوله میاشت کوم دا ځان سره انسان هغه چې کوم دی نو پړه کې معین کې بعضې کسان ځان سره ولیکي دا به زما هغه عمل روان وي نو دې سره به دا فایده وي چې حدیث مبارک کې راغلي د الله خوښ عمل هغه دی چې همیشه وي اگر چې که لږ وي نو همیشه به دا ستا عمل رواني تر رمضان تر اخره پورې به ستا عمل رواني دا نه چې یو ورځ اوس مثال ته د قرآن مجید پوره ختم وکړي او بله ورځ بیا قرآن مجید نه راخلي یا یو هفته کې ته ختم وکړي او بیا بله هفته کې ته قرآن مجید ګورې نه یا اول چې کوم دی نو ته وایې یاره زه به هغه ختم ته ودرېږم چې بس 5 شپږو شپو کې وشي دا هغه ختم خو ته وکړو ورپسې اوس نور هم تراویح دي نو هغه بیا ته وایې یاره بس ما خو هسې ختم کړی نه لنډې تراویح کوه د اول نه لنډې تراویح ونیسه چې نشي کولی ختم نو ختم فرض نه دی خو تراویح ثواب ډېر زیات دی نو ټوله میاشت وکړه لنډې تراویح وکړه نو ثواب به دې ډېر کېږي پسې د دې چې ته وایې یاره ما 5 شپو کې شپږو شپو کې ختم وکړو او ورپسې د تراویح اړو کوم نه د هغې ثواب بیا کم دی عقل خدا وی چې تراویح دې موږ ختم دې موږ خو لیکن حدیث مبارک داسې نه وایي حدیث مبارک دا وایي چې ته د عقل نه کار ما خلاف ته عمل همیشه شروع همیشه نو دا ځان سره مقرر کو باقاعده ولیکو یا چې کوم دی نو یاد کو چې یاره داسې 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 دونه به زه هغه کومه او بل دا چې د رمضان المبارک تمام اوقات هغه د رحمت او د مغفرت او د عتق من النار دي 24 غنټو کې خامخا یو څیز روان دی خو بعضې څیزونو ته زیات فضیلت حاصل نو بعضې اوقاتو ته هم زیات فضیلت حاصل
نو د رمضان خو ټول اوقات د برکاتو دي، خو د سحرۍ او د افطارۍ اوقات د ډېر د برکاتو، په دې کې ډېر برکات. باقاعده احادیث مبارکو کې نبی علیہ السلام وضاحت سره د دې اوقاتو ډېر زیات فضیلت ذکر کړی دی. نو چې دا اوقات زموږ نه ضایع لاړ نه شي، اوس دې نه موږ دې دپاره باقاعده ټایم ټیبل برابر کړو. چېرې مثال په طور باندې اذان به څه ټایم کېږي، موږ نقشې وګورو. باقاعده هر یو کس سره موبایل شته، نقشې پکې شته، نقشې وګورو. مساجدو کې نقشې ځوړندې دي، تصویر دې واخلو. یاره رمضان په دې تاریخ باندې تقریبا را روان دی، نو سحري به هغه په دې ټایم باندې وي، نو زه به په دې ټایم باندې پاسمه او کور والا به په دې ټایم باندې پاسي. زه به هغوی سره دا کار کوم، هغوی او زه به ټول بیا دومره نفل بیا به دعا م کوو. نو ګوره تاسو ته به مسانئ، هغوی ته به مسانئ. د نفلو موقع به تاسو ته میلاویږي، کور والا ته به میلاویږي. د دعا موقع به تاسو ته میلاویږي، کور والا ته به هم میلاویږي. دغه شانتې افطاري روژه ماتې چې ورته وایي، د هغې هم باقاعده اوس دی نه چې نیمه ګنټه مخکې، 20 منټه مخکې، 15 منټه مخکې، دا باقاعده مونږ مخکې هر څیز به تیار ساتو او مونږ به چې کوم دی نو ناست یو دعا ته 10-15 منټه مخکې به مونږ دعا شروع کوو. دا نه چې بیا مونږ باندې په سر باندې سید راشي، مونږ سوچ نه کړی مخکې نه، ترتیب مو نه برابر کړی، نو بیا به مونږ ته مسله ډېره ګرانه وي. نو کور کې باقاعده ماشومان کښېنو، کور والا سره مشوره وکړو. یاره رمضان څه داسې میاشته ده چې مثال نورو میاشتو غوندې یو میاشته او بس تېره به وي، دا خو ډېره سرداره میاشته ده، په دې کې به مونږ په الله باندې ځان بخو. نو د ځان د بخلو دپاره به مونږ یو ټایم ټیبل مقرروو، خپل اوقات به چې کوم دی نو تقسیمو. کم خواهشات چې کم دي هغې کې به مونږ لږ رستوالی مخکېوالی پیدا کوو. د دنیا ژوند چې کوم دی هغې کې به مونږ رستوالی مخکېوالی پیدا کوو. مونږ به لږ عبادت ته ټایم ورکوو، لږ ذکر ته به ټایم ورکوو، تلاوت ته به ټایم ورکوو، دعا او جړا ته به ټایم ورکوو، چې باقاعده هغوی هم په دې باندې قانع کړو او په دې باندې چې کوم دی نو باقاعده هغوی ته یو ترتیب برابر کړو، نو هغوی به هم خوشحاله شي. مشران وایي کور والا سره مشوره کوئ، دې سره خو د هغوی زړه خوشحاله کېږي. خپل کور والا ته به هم اوقات ورکوو، دا نه چې بچو ته به اوقات نه ورکوو. کم کس چې کور والا ته اوقات نه ورکوي، ټول عمر په جنګ باندې تېرېږي. وایي د چیو ټایم خو کم از کم چیو ته چې څومره ټایم ورکوي دومره خو کور والا ته ټایم ورکړه. مونږ خو ټول چې کوم دی نو په منډه باندې بس د دنیا څیزونه به ته راوړو، خوراکونه به ته راوړو، دا څیز ځان ته دی، دا څیز ځان ته دی. ته وقت ورکول دا ځان ته دی. زموږ بزرګان وایي خپلو چیو ته چې څومره ټایم ورکوي د هغې نه د هغې دومره ټایم خو خپلې ښځې ته ورکړه، خپلو بچو ته ورکړه. یو 15 منټه 10 منټه خو ورسره کښېنه، تپوس وکړه تاسو څه وکړه، څنګه وایي ورځ څنګه تېره شوه، او بیمار وایي او خوشحال وایي، خفه وایي، څه کمی خو نه و زما د طرف نه، ستاسو طرف نه، ماشومانو طرف نه، په دې د هغې زړه خوشحال نو او څه ورسره لاس هم ښکته کړه. دې باندې الله ډېر خوشحالېږي. څه ورسره لاس ښکته کړه، لوښې ورسره راواخله، جارو ورسره راواخله، هغې په تا کار نه کوي. خو مثال ته څه ناڅه فریضه ادا کړه نو ژوند به دې خښته وي، او رمضان خو بیا خود چې کوم دی نو هغه خښته وي. نو دا ډېرې اهمې او ضروري خبرې دي د رمضان نه مخکې چې انسان رمضان ته همتن هغه متوجه وي او دا معین وي د یو انسان د مخکې نه په ذهن کې چې به کوم جومات کې تراویح کوو، کوم جومات کې به زه ختم کوم، چې بیا تشویش کې نه وي. یاره مثال دلته 3 سپارې ویلې کېږي یا 4 سپارې ویلې کېږي یا 2 ویلې کېږي، یاره دا زما خوښ نه شوه. مخکې نه بس سوچ وکړو چې یاره بس زه 2 سپارو ته ودرېدی شم، بس 2 به کوم. دا نه چې انسان اوس 2 ته ودرېږي او خپل جومات کې 15 ویلې کېږي، دی به وایي خامخا به زه دلته بس ودرېږم. نه انسان د طاقت پورې ده، خو چې نیغ به ته ودرېږم، 2 سپارې ته ودرېږم، یوې ته دې ودرېږم، او باندې یوې ته دې ودرېږم، یوې نیمې ته خو چې نیغ به ته ودرېږم، لنډو تراوو ته دې ودرېږم، خو نیغ به ته ودرېږم. دا نه چې مثال زه دا نوم جوړوم چې زه 5 سپارو ته ولاړ خو نه وم، دروغ وایم، ولاړ خو نه وم. زه خو کله ناستم، کله ناستم، کله مې کاویس کله مې چپس خوړل، کله مې پیپسیس کله. دا نه، بلکې د مخکې نه دا معین کړو، یاره بس زه به پلانکي ځای کې ودرېږم، نیغ به ودرېږم، الله به راضي کړو. د الله کتاب به زه اورم، په نفلو کې به په تراویحو کې به دا هغه چې کوم دی نو